کتونکو ناظرینو نن یو مهم د خوب تعبیر تاسو ته راوړی دی. امید دی چې خوښ بم شي چې کله د انسان د خولې غاښونه دا په خوب کې مات شي یا راوغورځېږي نو د دې څه تعبیر دی؟ ډېر عجیبه شانې تعبیر دی رونو. قدردانو چې کله د خولې غاښونه راوغورځېږي نو یا به ګرجن وي او یا به په دې جولۍ کې راغورځېدلي وي. که غاښونه راوغورځېدل د خولې نه او ګرجن شول په خاورو کې، دلیل دی په دې باندې چې د په رونو او په خویندو په ده باندې به غم او تکلیف راځي. او که چېرته غاښونه د په جولۍ کې راوغورځېدل ګرجن نه شول نو بیا مسله دا چې رونو او په خویندو کې به څوک رادرومي د بهر نه یا د خپل کور له راځي. او که چېرته وویني رونو، علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي ویې لیدل چې د غاښونه مات شوي دي او راسته شوي دي، رژېدلي دي، نو کتونکو بیا یې عجیبه تعبیر دی. او هغه تعبیر دا دی چې په ده او د ده په رونو باندې به مشکل راځي، مصیبت به راځي. او که وویني چې د ده د خولې غاښونه مخامخ زیات شوي دي نو الله تعالی به په ده باندې هغه د ډېرو خوشحالو نه یو عظیمه خوشحالي راولي. دا د خوب تعبیر ورونو. الله پاک مو کامیاب کا او خدای پاک مو ډېر خوشحاله. امین.